رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن لله لله يعفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله لي لختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن помоги يا رحمن мою душу успокой и наполни сердце мне помоги учить Коран يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوو په دې موقع مو مدرسه ابوبکر صدیق کوټلی کلان کې موجود یو د انګلند برمنګم نه یمو د کوټلی کلان د محله شاتر خلی وی فیملی د مدرسې د مشموعانو لپاره د چې څه ضرورت لکه د راشن په شکل کې کوم فوډ خوراکي ضرورتو هغه لږ ډیر بندوباس مو ورته کړی هغه فیملی په تعاون سره او دلته کې چې موسم یخ شو سوړه ده نو به اوس لکه یخي وي نو دی لکه د ګیزر د ګرمو اوبو دپاره چې کوم دی نو لکه استعمالوي نو هغې دپاره د لرګیو بندوباس هم مویه کړی هغې فیملي د طرف نه او هغې فیملي کې یو لکه ماما بیمار دی هغې فیملي موږ ته لکه هغې د روغ صحت دپاره د دوا دپاره ریکویسټ کړی دی چې دلته کې د ورته د قرآن شریف خاتم تلاوت وشي او خصوصي دواګانې د هغې ماما دپاره هغې د ژوند دپاره هغې د روغ صحت دپاره د دواګانې وشي نو انشاءالله کمپلیټ ویډیو به تاسو سره شیر کوو د قرآن شریف خاتم تلاوت اهتمام شوی لګیا دی خاتم اب هم تاسو ووینئ او دې نه علاوه کومه صدقه یا خیرات یا راشن د مدرسې د وړو دپاره مو یا بندوباس کړی اب هم تاسو ووینئ نو الله پاک دې دغې فیملی د صدقه او خیرات په خپل در کې قبول او منظوره کړي چې څه مقصد دې پوره کړی ویډیو په خپل هم ګورئ او نورو ملګرو سره هم فارورډ کوئ مدرسه کې جی موجود یو راغلي یو د خیر سره او په مدرسې کې پوس چې کوم حال دی په هغې کې لکه دا ماشومان ډېرې دلته سبق ته کیني او بس کومې فیملی چې موږ ته یلي د محله شاتر خیل د کوټلي کلان هغې دپاره د قرآن شریف خاتم تلاوت لګیا دی او بس الله پاک ته هغې چې په څه مقصد باندې موږ ته یلي الله پاک ته ورته پوره کړي هغې په کور کې چې څه بیمارۍ مشکلات تکلیفات پریشانۍ وي الله پاک دې ورته ختمې کړي څومره چې بارې مو یا مسافر دي رونه خویندې کوټلي کلان یم صلیحانه موږ د خټکنامې الله پاک دې هغې کې چې څومره جایز حاجتونه وي الله دې ورته پوره کړي هغې چې څومره مشکلات وي الله پاک دې ورته ختمې کړي خصوصي دواګانې به کېږي مولانا صاحب هم ورته کوي د خاتم نه بعد بس تاسو ته لکه موږ په دې ویډیو کې شارټ کلیپ د خاتم او بیا چې کومه صدقه خیرات دې ته راغلی وي هغه ته ریکارډینګ وکړو دا درته وکړو د هغې نه علاوه بیا اخري کې لکه دوا درته ریکارډینګ وکړو نو کمپلیټ یوه ویډیو تاسو ته جوړه کړو او کومې فیملی چې موږ ته هیلې وي نو هغې چې بیا وګوري نو هغې هم لکه دواګانې کوي خو تاسو یوه مهرباني دا کوئ اکثر چې موږ دلته کې راشو د دې مدرسې د ماشومانو دپاره چې څه صدقه یا خیرات وي راوړو بیا خاتم لګیا وي خاتم نه بعد چې دعا کېږي مولانا صاحب چې کومه دعا کوي
نو امین تاسو مې ویلي چې چا نه چا څوک چې د ویډیو ګوري نو چې څوک مطلب امین وایي نو چا نه چا دعوا خو قبوله شي نو کوشش دا کوئ چې څه ټیم کې مولانا صاحب دعوا کوي تاسو شاته پسې لکه امین یې بس خاتم لګیا دی دې کې لکه ټیم لاګي تر هغې پورې موږ لکه لاندې د لرګیو ګوړه چې کوم راغلی انشاءالله هغه هم تاسو ته لکه کلیپ وولو او تاسو ته به لکه پاته ولګي کوم چې دی دا راشن لرګي راغلي دي د مدرسې د وړو دپاره دې نه بعد اوس موږ چې لاندې کوز شو هغه به تاسو ته لکه کلیپ اخلو تر هغې پورې به دا وړه خاتم وکړي بیا به دعوا ته موږ بیا په مصرفېږو حاجي دی خیر سره د مدرسې ته دغه د یو ډټسن د مال د لرګي راورسېدو پوره یې دی لکه د استعمال دپاره چونکې موسم لکه اوس ساړه باقاعده سټارټ شو نو د یو داس چرادام دپاره لکه اوبه ګرمونه وي ګیزره لګونه وي او ګیس شته نه نو بس دی په دې باندې چې کوم دی خپل چې کوم ضرورت ته استعمال دی د لرګیو سره پوره کوي او دا ورته تقریبا 50 من لرګی مو یې په دې ډټسن کې راورسولو د مدرسې ته دغه د مدرسې وړی چې کوم دی دا ګوړه لوډ دی بس اوس دغه هلکانې مدرسې لوکلي چې کوم دی کې سټوډنټس دي هغه یې خولي کوي دې نه مخکې موږ لکه دې ته لرګی راوړی و ورسته شته دی خو چونکې ساړه سیزن سټارټ شو نو دی لکه لرګي استعمال زیات دی دا ورته پرونه بل رس چا راوړی د فرنټ کې چې کوم پروت دی دا شاته چې کوم دی نو دا ورته موږ راوړی تقریبا 200 منه لرګی نو د زوړ مال لکه شته دی فلحال خو موږ د مخکې ساړه دپاره چې دی ته پکې کامی نه وي نو دا مو ورته پوره کړی او په دې کې تقریبا 10 منه 15 منه داسې اندازتنه دا به موږ لکه موږ محل امین خیل کې چې کوم مسجد دی هغې ته به ته نه وړو ویلې چې موږ وی چې یاره بس په یوه ګوړي کې ټول مال راشي او بقیا به دې ته د خیره سره پاتې کېږي دا موږ د محله شاتر خیل د کوټلي کلان کومې فیملی چې موږ ته وینا کړې وه الحمدلله هغې د طرف نه دا صدقه شوې ده لرګیو په شکل کې الله پاک ته قبول او منظوره کړي او الله پاک ته هغې فیملی چې څه بیمارۍ وي مشکلات وي تکلیفات پریشانۍ وي الله دې ورته ختمې کړي امین ثم امین خاتم هم ورته لګیا ده انشاءالله دواګانې به ورته کېږي اجتماعي او بس دا ګوړه دغه دی خولي کېږي دا د بیرې لرګی دی 510 روپۍ باندې لکه 510 باندې چې کوم دی مان پوخ مان دی ویر کوي لکه 50 من لرګی موږ راوړلو په دې ګوړي کې د خیر سره دغه د ډټسن تقریبا خولي شو د دې دغه مرمول موږ راوړلو د دې سایډ ته چې کوم پروت دی اپله چې کوم دی زوړ مال دی د دې بله تاسو وینئ په دې سکرین باندې دا اوس په دې ډټسن کې تقریبا 50 من لرګی لکه راوړلو سپاتې د دینې خولي کېږي لګیا دی هغه له یو اپله تاو شو دینې به دغه مال پاتې ده انشاءالله به ډټسن بیا خولي شو دې کې به د خیره سره څه نه مویه لکه بل مسجد دی محل امین خیل صالح خانه آیره ته یاد کړی هغې ته به ته نه وړو بس دا ټول مال په دې یوه ډټسن کې پوره یې دې مو راوړو چې یو خو کریاب هم بچت شي بل لکه دې ځای نه بیا داسې وي چې موږ یې په اسانتیا سره وو اوس امین خیل مسجد صالح خانه ته اوسو خاجي کومې فیملی چې د مدرسې د ماشومانو دپاره او پورې څه دي خانې کړي کې لکه مسجد دپاره د لرګیو بندوبست کړی پوره د اوبو د ګرمولو د ګیزرې نو هغې فیملی د طرف نه دې مدرسې د وړو دپاره دې موجوده ټیم کې دې خبرو لکه ضروراتو د پیک هم و دغه چیني بورۍ ختمه وه او د غوړیو لکه ټین هم دی نو غوړي هم کم و نو بس هغې فیملی د طرف نه الحمدلله موږ د مدرسې ته لکه د راشن یو قسم ته راورسولو تاسو په دې سکرین باندې وینئ او دا چې کوم دی لکه ډیټیل هم دی دغه تاریخ دغه مدرسې نامه ورسره چې کوم دی دا ډیټیل تاسو وینئ ټوټل د 22,100 روپیو دا سودا راله 22,100 روپیز
دا هر شی تاسو سره لکه موږ په ویډیو کې ثبوت په طور شیر کوو. بله جی په دې مدرسه کې چې کوم د ټوایلټ لیټرینونو کار و نو الحمدلله لنټر وشو د یې دې نه شټرینګ کلو کړی د ټیکونه لاندې مخې چې کوم ویر کړي و چات ته نو هغې نه د لرګي ټیکونه لرې کړي دي. اوس دغه د چات ښه صفا سوتره لکه لنټر الحمدلله کامیابه دی. او په دې کې چې کومو فیملی و که موږ د کوټلي کلان وي که موږ د سلیخوني کلي خلک وي چا چې څه قسم ته مرسته او مدد کړی الله پاک ته هغې ته ډېر اجر ویرږي. دا هغه لیټرینونه دي انشاءالله دې کې به اوس مزید مخکې کار کیږي د پلسترو او په دې کې چې کوم کموډ فلش سیسټم دی آب هم پکې لاګي دې کې رنګ روغن هم دی ټیم لږ لاګي یو خو داسې دی چې موسم هم اوس لږ داسې شو موسم چینج شو یخني شوه او بله لکه ریز هم لاندې دي نو په دې کورونو کې تعمیراتي کورونو کې بیا ټیم لاګي. بهرحال د خیر سره دا پلسترې په دې کې سینټري کور فیټینګ شو او د کموډونه شو دا به پکې لاګي دروازې پاتې دي او بجلی لایټینګ بندوبست شو. دا یعنې دغې لاین دغې دیوال ځای نه چې کوم دی نو دا تقریبا وایي چې دا پیله یو ورپسې دا دویم دوه شو دا ورپسې دریم شو دپله دا څلورم دغه پنځم دا یو شپږم دغه اوم او دغه یو اته شو تقریبا ټوټله. نو بس کومو فیملیو که موږ سره چا رابطه کړي وي پوره دې د هیلپ د مدد الله پاک دې هغې ته اجر ورکړي او که نورو خلکو سره چا رابطه کړي وي الله دې ټولو چې څه جایز حاجتونه وي الله دې ورته پوره کړي او الله دې دا صدقه په خپل در کې قبول او منظوره کړي. دا د صدقه جاریه کار دی ویلي چې دوی ته دې ضرورت و 110 پورې سټوډنټس او ود ټیچر دې چې کوم استادان دي په دې مدرسه کې ټوټل سټرینث دی ټوټل تعداد دی نو بس دوی ته دې خبرې ډېر ضرورت و الحمدلله لنټر کار شوی. اوس مزید دی کې چې کوم نور کار وي پلسترو شو سینټری شو د بجلی کار شو دروازې شوې رنګ روغن شو دا پکې پاتې دی نو انشاءالله دومره کار وشو دا به هم د خیر سره الله پاک په حکم سره دا کار به هم کیږي. مولانا صاحب موږ د کوټلي کلان کلي د محله شاتر خیلې وا فیملی انګلند برمنګهم کې هغې تاسو د مدرسې د ماشومانو دپاره لکه کوم چې ضرورت سامانو تاسو ته لکه لرګي پکار و امرول نور چې کوم د راشن او فوډ نو په هغې کې هم بندوبست شوی خصوصي دواګانې هغې فیملی ته وکړي هغې فیملی کې لکه ماما چې کوم دی بیمار دی هغې د روغ صحت دپاره دواګانې وکړي د هغې نه علاوه چې په فیملی کې نور څومره بنیادمان وي بیماران وي هغو ته دوا وکړي هغې چې څه مشکلات وي تکلیفات پریشانۍ وي او هغې چې څومره مرحومین دي وفات شوي خلک دي ټولو ته دوا وکړي. الحمدلله رب للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آمین. یا الله دا کم تلاوت چې وشو په خپل دربار الهی کې قبول او منظور وګرځي. آمین. دغه فیملی چې دا کم صدقه کړي الله دغه ټوله صدقه په خپل دربار الهی کې قبول او منظور وګرځي. آمین. دې ختمونو تلاوتونو دې صدقو برکات سره دغه فیملی سمرم تکلیفونه پریشانې مصیبتونه یا الله ټول تکلیفونه پریشانې مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. آمین. یا الله ټول تکلیفونه پریشانې مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره ختم کی. آمین. دغه امام ماجد دعا وکړه چې الله رب العزت شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کی. آمین. یا الله دې تلاوتونو ختمونو صدقو برکات سره دغه امام ماجد الله رخصت او نصیب کی. آمین. شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کی. آمین. خپل رحم او کرم قربانی او فرمای. آمین. دې فیملی کې نورم سمره مریضان یا الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کی. آمین. رخصتونه ورته نصیب کی. آمین. یا الله مهلک او خطرناک بیماریوں په خپل فضل او کرم سره اوساتي. آمین. یا الله مهلک او خطرناک بیماریوں په خپل فضل او کرم سره اوساتي. آمین. دې سمره مردگان یا الله دې ختمونو تلاوتونو ذکرونو عبادتونو په توفیل باندې هغه ټول مغفرت تامه نصیب کړي. آمین. ټول یا الله قبرونه منوره ماتر کړي. آمین. یا الله جنت دې بغشونه بغشي وګرځي. آمین. فردوس ورته یا الله په خپل فضل او کرم سره نصیب کړي. آمین. انسان دې سمره لغزشونه تنشوي یا الله ټول لغزشونه په خپل فضل او کرم سره معاف کړي. آمین. دې سمره تکلیفونه پریشانې مصیبتونه یا الله ټول تکلیفونه پریشانې مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. آمین. دې فیملی کې یا الله چې سمره د زرار مونږ شری حاجتونه تور باندې علیم او خبیر ذات خپل غیبی خزانه پورا کړي. آمین. یا الله دې ټول ته عزت دې حیا دې پاک دامنه ولا ژوند نصیب کړي. آمین. دې عزت او دې بیا دې ژوند یا الله په خپل فضل او کرم سره اوساتي. آمین. دې ټول یا الله حاسدین او حسد نه اوساتي. آمین. شر
پسند شر نه وساتي آمین. دشمنی او بدیو نه وساتي آمین. یا الله ظالمانو ظلم نه وساتي آمین. جیلونه عدالتونه هسپتالونه یا الله په خپل فضل او کرم سره وساتي آمین. جادوګر او تعویذګر شر نه یا الله په خپل فضل او کرم سره وساتي آمین. حق الله فراخ او زیات دروازې ور باندې کولاو کی آمین. یا الله د خیر او د عافیت دروازې ور باندې کولاو کی آمین. په خپل بچو باندې یا الله خوشاله کی آمین. بچي یا الله د نافرمانه بد عملیو نه وساتي آمین. بچي خپل والدین پر یا الله په دنیا او آخرت کې سترګو یخواله وګرځي آمین. وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک آمین یا ارحم ثم آمین. الراحمین جزاک الله. خاجي تاسو کمپلیټ ویډیو وګورئ موږ په دې نت ورک زما کلی کوټلی کلان باندې بس کومي فیملی چې د صدقه او خیرات کړه الله پاک په خپل در کې قبول او منظور کړي دې مدرسې دې پورا او کوم چې په سلیخونی کلی کې امین خیلو مسجد دې غیر دې پورم لکه د لرګي او بندوباس کړه تاسو ویډیو کمپلیټ وکړه په دې مقام یا بس اجازه اخلو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره به تبه راو سو تراغه پورې الله حافظ الله بامان